بسم الله الرحمن الرحيم. واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية، لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها، وسيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. وليس مخکم یو اختلاف بیان کړو د متقدمین د حکماو د امام رازی رحمت الله علیه چې اجزا د تصدیق سودی نو موږ ویلو حکماوی اجزا د تصدیق جز د تصدیق صرف یو دی فقط هغه ته حکم او اذعان ویل کیږي، او پاتې شولو تصور د موضوع، تصور د محمول او تصور د نسبت تقییدی، تصور د نسبت، دا ټول ولا شرایط دی یو فرقونه پکې خپل راځي، او د تصدیق د تعریب نبار دی او تصدیق دا بسیط دی. امام رازی رحمت الله علیه ویل چې نه، تصدیق د څلور وړو نه مرکب دی: تصور د موضوع، تصور د محمول او تصور د نسبت او به حکم. دا څلور دي، څلورو نه تصدیق مرکب دی. نو دا درې وړه بقیه درې وړه د تصدیق د باره دغه درې تصورات دا ولا شرط نه دی بلکې شطر دی، هغه شرط ویلو یو فرق، او دا د تصدیق په تعریف کې داخل دی هغه خارج ویلی دو فرقه، او تصدیق مرکب دی هغه ویلیو بسیط دی. دا اختلاف تیر شوی، اوس به توجه کوئ سمه. اوس شارح چې دی دا یو بل اختلاف بیانوي د حکماو ترمنځ. حکما وایي تصدیق چې دی بسیط دی، دا صرف د حکم نوم دی، خو په دې کې به اختلاف دی خپل منځ کې د حکماو. صحیح ده چې تصدیق بسیط دی، حکم دی، خو متعلق د تصور او د تصدیق څوک دی؟ د تصور چا سره متعلق کیږي او د تصدیق د چا سره متعلق کیږي؟ د دواړو متعلق چا سره چې تعلق نسی هغه څوک دی؟ پوه نه شولې به. نو پدې کې متأخرین او متقدمین حکما دي. متقدمین وای د تصور او د تصدیق دواړو په شریکه متعلق یو دی، هغه دغه نسبت تام خبری دای متعلق دی. تصور ور سره هم تعلق نسی، ظن او د تخیل په صورت کې، او تصدیق ور سره هم تعلق نسی د یقین او اذعان په صورت کې. پته نه لګي پوه شوي کنه؟ ځوان نه مخکې شک به ووري. متقدمین وای ور انتهایی مشکل دی ښه وقت بګدی ان شاء الله پیږي به. حکما وای تصدیق بسیط دی، صرف د حکم نوم دی. خپل منځ کې د حکما او اختلاف دی چې دا تصور او تصدیق د چا سره متعلق دي. دواړه متعلق څوک دی؟ نو متقدمین وای د دې متعلق هغه نسبت تام خبری دی. ورسېدلې به نسبت تام خبری سره د تصور هم تعلق جوړیږي چې کله شک وي، شک او تخیل وي، او دغه نسبت تام خبری سره د تصدیق هم تعلق جوړیږي چې کله ظن وي، همدغه شان اذعان وي. پته نه لګي پوه شوي کنه؟ د دې اختلاف نمخ کې یو بل اختلاف دی، هغه کتاب والا نه دی ذکر کړی، توجه وکوئ ښه. هغه اختلاف دا دی چې اجزا څو دي؟ اجزا نو متقدمین وی بس صرف درې اجزا دي. څو دي؟ موضوع، محمول او نسبت تام خبری. دې نسبت تام خبری کې چې اذعان راشي کنه، اذعان نو که موږ څلورم شی وایو هم دې ته وایو، کنه درې دي، خو دغه نسبت تام خبری دی، هغې کې ورسره
اذعان مرګري شسته د تصدیق جوړ شي زه خو پیرا سم چې تاسو وځي حسابي ویږي کنه او متأخرین وای نه جی اجزاء درې نه دي بلکې اجزاء څلور دي موضوع محمول او نسبت تام خبرین مخ کې او بل شی دریم هغه ته نسبت تقییدی ویل کېږي نسبت اضافي نسبت بین بین وته ویل کېږي او دغه مطلب دا دی چې د محمول رواله مصدر ته جوړ کا او موضوع ته مضاف کا په تعویل د مصدر سره موږ نحو کې وایو کنه په تعویل د مصدر سره هغه دغه مطلب خبر بروالی او دا مصدر کې دغه مصدر او مبتدا ته مضاف کی دا وایو کنه دلته دا حساب دی زید قائم کې با زید قائم قیام روالی زید ته مضاف کی قیام زید نګور څو اجزا شوخه زید یو قائم دوا او قیام زید درې به څه څوک را لې اخره کې به قیام زید ل ثابت دی یا نه دی تامي خبري څلورم را لې نو متأخرین څلور مني څلور او متقدمین چې کوم دي دریم پکې کټکې نو څو مني درې ونه رسېدي اوس راځي لکشن به اوس پکې یو بل اختلاف دی دې پورې خود ما خپل پوهه شو لیکه متأخرین وای متقدمین وای یعنی بده کې اوس اختلاف دی چې تصدیق او تصور د ذات په اعتبار سره متحد دي کنه متغیر تغیر دی پکې ذات د دوړو یو د کبیل بیل دی نو متقدمین وای ذاتی بیل بیل دی ذاتی تصدیق ذات بیل دی او تصور ذات بیل دی چې کله ذات بیل بیل دی نو اوس بده سیو کو دا متعلق به ورته یو کو دا سینه چې متعلق بیل بیل شي به با یو بل سره څملي څنګه هغه به ډیر جدا شي وبنه خزو خوون چې بل سره څملي څنګه څخه وجنګي خپل منس کې کنه چې خو به بچی نه راوړل کیږي به څه کوي خیالم دې کنه لری نه نو ورګس کیږي تاسو خبره پوه شو لیکه ا کوچی ویلیو کنه کوچی چې دروغ اشاعت نه راغس ورحل توجه کوي ښه نو متقدمین وایي په تصور او تصدیق چي دي د ذات په اعتبار سره بیل بیل دي تغایر ذاتی لري وای شو چې کله تغایر ذاتی دي نو متعلق به د دواړو یو جوړو د شنه چې یو بل ډیر جدا شي نو متعلق به څوک جوړو ام دقه څلورم شي چې منګه وایو دیو ته دریم وایو متقدمین یعنی دریم ته کټکای کنه نسبت تامي خبري د دوړو متعلق دی اوس ونه رسېدي او متأخرین وای چې نه جی دواړه ذات په اعتبار سره یو دی یو بیل بیل نه دی یو دی نو کوس متعلق هم د دوړو یو کول که څنګه چې متقدمین تاسو به خو دواړه بيخي یو شي راځي متعلق جدا کو د تصور متعلق هغه دریم شی دی نسبت تقییدین او د تصدیق متعلق څلورم شی دی نسبت تامي خبري بدل لګي ورسېدلې کنه یو پیر په بیا راځم کنه ما ته هم یاد شي او تاسو هم یاد شي توجه ده کنه ولې چې به حکما وی تصدیق بسیط دی بده کې اتفاق دی چې هغه حکم دی اذعان دی اختلاف بده کې دی د حکما او ترمنځ یو متقدمین دی بل متأخرین دی چې اجزاء د تصدیق دسی وایو اختلاف بده کې چې متعلق د تصدیق او د تصور یو د قبیل بیل دی پوهیږئ نو متقدمین وی متعلق د دواړو یو دی چې هغه څوک دی نسبت تامي خبري پوه شولې به هم د عبارت کې چړلې اعلان دی خبره ختمه متأخرین وی متعلق جدا جدا دی دغه تامي خبري د تصدیق دی او نسبت اضافي نسبت بین بین نسبت تقییدی هغه د تصور متعلق دی پوه نه شوي ما ویل دومره پورې خو پوه شوي د دې اختلاف نه شاته بل اختلاف دی چې اجزاء د تصدیق څو دي نو متأخرین وایي اجزاء د تصدیق څلور دي متقدمین وایي اجزاء د تصدیق درې دي
متأخرین وای کم څلور دي یو موضوع ده یو محمول دی او یو درېمګړی دی هغه متقدمین نه حسابوي هغه نسبت تقییدي دی او به څلورم نمبر نسبت دغه نسبت تقییدی دا کم چې دریم نمبر دی د تصور متعلق دی او دا کم چې څلورم دی نسبت تام خبری هر تصدیق متعلق دی وزن په دماغ خلاص متقدمین وای نه جی دوړو متعلق یو دی او اجزاء څلور نه درې دي موضوع محمول او نسبت تام خبری تصور هم متعلق تصدیق هم متعلق وس پوه شو ان شاء الله خجی متقدمین تاسو ولی د دوړو متعلق یو ګرځوي متأخرین تاسو ولی د دوړو متعلق جدا جدا ګرځوي وای ځکه نو دې کې اوس یو بل اختلاف دی متأخرین وای د تصور او تصدیق ترمنځ اتحاد ذاتی دی اتحاد دوړ د علم اقسام دی اتحاد دی وکي نو کوس متعلق هم یو کو به خو به بيخي دوړ یو شي سړی او خزه به یو شي به خو دې جړای جوړیږي نو متعلق به جدا جوړو د تصور هغه نسبت تقییدی تصدیق هغه نسبت تام خبری ما په خپل په ورسېدلې لکه څنګه چې غوا کې وې سي کوي قرباني کې خلق وای وې سي کې متعلق ولا جدا کې دا یو د دې سړي غدا هغه سړي غدا هغه سړي زر د خدای دې غر کله اشاره چلا کې موږ دا د سي حالت کې څوس عین دوران کې ته څوک استرال لري شدا او کې څوک لري کېدل شي ازل او ازل چیرته کیږي ویږي کنه دا قال لګور چې ګډ وټ کړه کم ځای ته ورسېدل نو دا د متقدمین څه خبرې مو وکړه ما قفوه دې چرانه ير شو تم ویل تاسو چې په سوچ وکم خدای خو دې د غلط کیږي خشي څوک چې څه قصه راتله بس ني غوځي یار بيغي د جماعت نم سي بار کیږي هیڅ هم نه وایم ها بيغي مزين ته نه راځي څه قسم خانو اتحاد اچھا چې د قرباني خبره مکوله نو مقسم دغه یو دی خدواړو یو غواده متعلق جدا جدا دي یو له یو سور قبل بل سبل بل نو متأخرین و ذات په اعتبار سره دواړه یو دي د متعلق په اعتبار سره دواړه جدا جدا متقدمین و نه شي و ذاتی جدا جدا دي ذات راځي متعلق ول یو کو د سینې چې بيخي جدا شي متعلق ول څوک جوړو هغه نسبت تام خبری جوړو لہذا نسبت تقییدی مقیدی تب کی ضرورت پاتې نشو نو اجزا ټول څو جوړ شو درې او متأخرین څو جوړ کړیو څلور نو بس دلته دی ولنډه خبره کوي متعلق څوک دی نو یو وی نسبت تام خبری دی اجزا درې جوړیږي بل وی تقییدی دی دا غیونه سیوانو اجزا څلور جوړیږي ان شاء الله به شي وسته کا ټیم په وخت څه تو ګورئ ګرانو ښه وختاره ماتین چې د غوړه کړه د مذهب د قدما او حکما کې چې کوم قدما دي دا و مذهب غوړه کړه چې اجزا درې جوړ کړی دي حيث جعل هغه داسې د ګرځول دي متعلق الاذعان متعلق د اذعان او د حکم د اذعان او د حکم کوم چې تصدیق د دغه متعلق ګرځول دي څوک الذي هو جزء دا الذي هغه شی ګرځول دي کوم چې جزء اخیر د قضیه دی هغه متعلق ګرځول جزء اخیر هغه څوک دی والنسبه الخبريه الثبوتيه هغه نسبتي خبري ثبوتي دی یا سلبي دی دریم شی نه دی ګرځول لا وقوع النسبه الثبوتيه التقييديه نه وقوع نسبت ثبوتي تقييديه او نه لا وقوع دغه نه دی ګرځول او دا خبره چانه معلومه شول ماتین ویلو کنه ان کان اذعانا للنسبه او نسبت کې مونږ ویل الف لام چې کوم دی احدی دی مراد ته نسوک دی نسبت خبری ثبوتی یا سلبی ویلی مو کنه پرون نزلته اعتراض شان راځي چې لکه ته چې مصنف د حکما او متقدمین رای خپل کړی دا او نسبت نه مراد نسبت تام خبری څلورم دی متن کې نو دلته مضاف پټم کې دل شي دا څه ویل شي ان کان اذعانا لحال النسبه لحال او حال نسبت دا د غدریم شینوم دی نسبت تقییدینوم دی نبی په مذهب د شای اختیار کو به ودسي معلومیږي متأخرین
نو ته ولې یادې چې مضاف پکې نه راوباسي او للنسبت وي تامي خبري یادې پوهېږئ که نه بیا وورئ ماتن چې صرف للنسبتي ویلی دی نو که للنسبتي سره موږ مضاف پټ راوباسو لحال النسبتي نو حال نسبت بیا هغه درېیم شی دی نسبت تقیدي نو بیا اجزا څلور جوړېږي څنګه چې متاخرین وایي نو شارحه ته ولې ماتن باندې خامخا دا ورړی چې هغه لنسبت تامي خبري اخیستی دی او اجزا یې درې جوړ کړي دي نو جواب کوي رستو قضیو کې بیان را روان دی هلته ماتن اجزا صرف درې جوړ کړي دي که نو دلته پکې موږ حال پټ راوباسو دلته به څلور تی جوړ کړي اول ته به څو جوړ کړي نو ته په کلام کې به تضاد راشي نو وایي وسيشيرو او زرد چې اشاره به وکړي الى تثلیث اجزاء القضیه پوه شولې بي هغه درې اجزاء د قضیې ته مباحث د قضایاو کې مخکې راځي ان كان اذعانا للنسبه فتصديق والا فتصور قول ماتن والا فتصور الاكبر وګوري مرسي دلته راته مراتب بیانې والا کچری توجه جی کچری اذعان د نسبت خبری اعتقاد د نسبت خبری نو به تصور دی څه مطلب نو یا خو مفرد وی بیخی لکه زید او اذعان د نسبت خو په مرکب کې راځي نو دام تصور شو پوه نه شولې د ویلو کچری اذعان و د نسبت تامي خبری نو به څوک دی تصدیق دی نه که اذعان او نسبت پکې د سره راتلو نه مطلب مفردو نو به تصور دی یا متعدد خو نسبت پکې نو زید عمر بکر به هم تصور دی څه شو دوا یا مرکب خود تام نو ناقصو به هم څه دی تصور دی یا تام خو انشایو خبری نو به هم څه دی تصور دی یا خبری خو احتمال لکذب او د صدق پکې نو تخیل وتویل کیږي دا هم تصور دی نو څو مرتبه هم تصور جوړ کړل دغه مدرک چې دی دغه علم دا به هم د مفرد وی یو یا به د متعدد وی نسبت به پکې نه وي دوا یا به پکې نسبت وی خو ناقص به وي درې یا به نسبت وی تام به وي انشایی به څلور یا به خبری خو احتمال صدق او د کذب به پکې نه وي تخیل دا پنځه وړه څه شو تصورات شو او د دې نه چې لږ ور واوړي مرکب مو متعدد مو مرکب مو نسبت هم پکې او تام مو خبری مو احتمال صدق او د کذب هم لرلو فتصدیق وتو ګورئ آسان دي نور ښه الا فتصور سواء كان ادراكا لامر واحد برابر خبره ده کدا ادراک د امر واحد وی ک تصور زید صحیح شو او لامور متعدده یا د امور متعدده ادراک وی بغیر بدون النسبه بغیر د نسبتنا ک تصور زید و عمر و بکر بس ورزا دا هم سره تصور ده درم او مع نسبت غیر تامه یا بنسبت وی غیر تام كتصور غلام زيدين لکه تصور د غلام زیدین چې دی غلام زیدین پیږي کنه اضافي ناقص چې ته مو وایو دام تصور دی او تامه یا بنسبت او مع نسبت تامه انشائيه نسبت بوي تام بوي انشائي بوي كتصور ازرب لکه تصور د ازرب انشاء ده کنه څلور شو او خبريه مدركه بادراك غير اذاني یا به خبری وي مدرکتن مدرکن مدرکتن ادراک بشوی بدس ادراک معنی چې غیر اذعانی بوي کما فی صورت التخیل والشک والوهم لکه تخیل شک او وهم کی پوه شلې به مولوی صاحب تخیل چاته ویل کیږي هو عبارة عن حصول صورة القضية في ذهن من غير تردد وتجويز تخیل ویل کیږي صورت د شعر بزین کې راشي مرکب وي تام وي خبري وي احتمال له صدق او د کذب پکې دغه پکې لا راغلی نه وي دا تصور دی ورپسې به شک د شک هغه ته ویل کیږي دا مې پرون ویلیو چې هغه کې احتمال د غیر وي او دواړه برابر وي طرف موافق او طرف جانب موافق او جانب مخالف پکې برابر وي
صحیح شو. او چې احتمال پکې د غیر وي او جانب غیر چې د جانب مخالف هغه غالب وي، نو په دې وخت کې د جانب موافق ته څه ویل کېږي؟ وهم. وشو یو پړپړه غونته کې وایم که څوک پې پوه شو ډېره ښه ده، که نه نو ګنهګار نه دی، بس خپل سبق کار ساتئ ښه متوجه شئ. اصل کې علم چې کوم دی د 14 اقسام دي. څو؟ یو پیری وایم فقط. د علم 14 اقسام دي. مدرک چې دی د کوم شي چې ادراک کېږي د دې 14 اقسام دي. توجه جي شمارئ. مدرک او علم به خالي نه وي، یا به مفرد وي او یا به مرکب وي. که مفرد وي خالي به نه وي، یا به د محسوساتو نه یا به د معقولاتو نه. دا په مرقات کې ویلي محسوسات او معقولات. که د محسوساتو نه وي یا به حاضر وي یا به غایب وي. که حاضر وي احساس ورته وي اول نمبر. مفرد وي محسوساتو نه وي حاضر وي احساس. او که غایب وي بیا ورته تخیل ویلې کېږي. څه ورته ویلې کېږي؟ تخیل. څه مطلب؟ مفرد وي معقولاتو نه محسوساتو نه وي غایب وي تخیل. دا دویم شو. او که چېرې معقولاتو نه وي یا به جزئی یا به کلي. که جزئی نو بیا ورته اچھا جی بیا ورته توهم ویلې کېږي توهم. او که کلي نو بیا ورته تعقل ویلې کېږي. ټول څو شو؟ څلور. ما ویل یو پېره به وایو مخکې راځئ. که چېرې مرکب وي دا خو د مفرد څلور شو. که مرکب وي نو بیا به خالي نه وي، یا به تام وي یا به ناقص وي. که ناقص وي دغې ته ناقص وایي، د دې بل نوم نشته دی. نه پنځم شو. که تام وي خالي به نه وي، یا به خبري یا به انشایي. که انشایي وي دا شپږم شو، دې بل نوم نشته دی. څو شو؟ شپږ. که تام یو خبري وي نو بیا به خالي نه وي. یا به کې احتمال د صدق او د کذب وي یا به نه وي. که احتمال د کذب او صدق پکې نه وي التخیل لیکه مخکې تخیل و دا چې تخیل دا اووم نمبر شو ورسېدلی به. او که احتمال د صدق او د کذب پکې وي جانب مخالف احتمال به وي یا به نه وي. که د جانب مخالف احتمال پکې و پوره شوي که نه و جانب مخالف احتمال پکې و نو یا بس صرف د جانب مخالف احتمال وي فقط هغې ته تکذیب ویلی کېږي. یعنی یقیني طور پکې د جانب مخالف احتمال وي، جانب موافق پکې سره احتمال وي نه، هغې ته بیا څه ویلی کېږي؟ تکذیب. نو څوم شو؟ اته. او که د جانب مخالف سره سره جانب موافق هم احتمالو نو اوس بیا برابر وي یا بنوي برابر. که دواړه خپل منځ کې برابر وي بیا ورته شک ویلی کېږي. څو شو؟ او که شری یو راجح بالمرجوح راجح ته ظن ویلی کېږي، مرجوح ته وهم ویلی کېږي. نو دا څو شو؟ دوه نور ملګري که 11. او که شری د صدق او د کذب احتمال هم پکې او جانب موافق چې و جانب موافق هغه کې یقین و اذعان و اذعان. یعنی داسې وایي جانب مخالف احتمال پکې نه و اذعان و. نو اوس دوه صورتونه دي. ها د واقع مطابق به وي یا به نه وي. پرون هم ویلي که د جانب موافق احتمال فقط اذعان چې ورته وایي نو اوس به د واقع موافق وي یا به نه وي. که د واقع موافق نه و پرون هم ویلي څه ورته وایي؟ جهل مرکب. او که د واقع موافق و دغه 12 شو. نو که د واقع موافق و نو د شک کون کی شک سر بزایل کیږي ان که زایل کیږي نو به تقلید شو. څو شو؟ 13. او که نه زایل کیږي وس ورته یقین ویل کیږي. یقین او د یقین څو اقسام درې. یا په تجربه سره وی دې ته ویل کیږي علم الیقین. څو ورته ویل کیږي؟ علم حق الیقین ورته ویل کیږي حق الیقین. او یا په مشاهده سره دلایل سره وي دلایل سره دې ته به ویل کېږي نه صحیح ټکو. یا به په تجربه سره وي علم الیقین ورته ویل کېږي.
او یا په دلایل سره هغه ته ویل کیږي حق الیقین او یا په مشاهده سره وی باقاعده ښکاری باندې به ته ویل کیږي عین الیقین. ټول څو اقسام شو نو مال یو پیریو بس اور به سینه ګرځوکا نو که شاته نه یاد شوی نه دی خپکیږي څنګه ضروری خبره نه مخ کې راځي. ويقتسمان الاقتسام بمعنى اخذ القسم انتهي آسان دی مولوی صاحب په 2-3 منټو کې ویل کیږي تاسو لږ بر وګورئ. اوس راته د تصور او د تصدیق دوه اقسام بیانې. تصور دوه اقسام دي یو ته ویل کیږي بدیهی یو ته ویل کیږي نظری. دغه شان د تصدیق هم دوه اقسام دي بدیهی او نظری. دا ول الفاظ لک شان بدلی په دې قوله کې شارح وی ويقتسمان چې دې کنه دا د مخکې برڅو ويقتسمان دې کنه دا د اقتسام نه دی د انقسام نه دی کدا د چا نه دی اقتسام. اقتسام معنی دا حصہ اخستل حصہ اخذ کول. تاسو ته معلومه ده چې کله د یو مقسم دوه اقسام درې څلور هر څومره وي هر قسم راځي مقسم نه حصہ اخلي. اسم فعل حرف کلمې نه حصہ واخسته داسې کنه. دلته انقسام نه دی بلکې څوک دی اقتسام دی. اقتسام او اقتسام ویلي اقتسام چې دا متعدی دی څه دی متعدی. انقسام نه دی لازمي نه دی. تاسو متن ته ولګورئ هم نه دی ویلې ويقتسمانی او حصہ اخلي تصدیق او تصور بالضرورت بالبداهه بداهتا يخلي. چان يخلي الضرورت د بدیهینا هر یو بدیهی جوړیږي دای مفعول لیکه متعدی د اقتسمانی. والاکتساب بالنظر او د اکتساب بالنظر نه هم مساخلی به وسشي نظری نه تصور بدیهی تصدیق بدیهی تصور نظری او تصور تصدیق به اور یار تصدیق بدیهی تصور بدیهی تصدیق نظری او تصور نظری. پوه شو لوي کنه ورانه موږ نم قصه ورانه کوي مخکې راځي. ويقتسمان معنى الاقتسام بمعنى اخذ القسمه قسمت حصہ اخستل دي علامه فی الاساس اساس کې دغه ترجمه او د متعدی دي او چا ویلی یقتسمان ينقسمان په معنی دي او به کې هغه منصوب بنزل خافض و اداسي وي. ويقتسمان بالضروره الى الضروره والاكتساب الى بکرو باسي هغه لازمي دي. دا وی چې لازمي نه دي بلکې څوک دي اقتسام نه دي انقسام نه دي متعدی دي. يقتسم التصور تصور حصہ اخلي والتصديق تصديق مساخلي كلن د دواړو نه اخلي. کم دواړو نه مړه من وصفي ضرورت د ضرورت د وصف نم یعنی بداحت نه مساخلي. بداحت څه ترجمه دار ته لګاو ک تعریف الحصول بلا نظر حصول بلا نظر نم دواړو مساخلي تصديق بدیهی تصور بدیهی. والاکتساب نه مخلی اکتساب نه اکتساب څه مطلب الحصول بالنظر نه مخلی تصدیق نظری او تصوری نظری. فيأخذ التصور قسما نتصور اخلی او قسم د ضرورتنا تصوری بدیهی بشي فيصير ضروريا هغه ته ضروري موي مرقات کې مونږ ویلو کنه بدیهی ته ضروري موي. وقسما او یو قسم تصور اخلی د اکتساب نه دای خلاصه بیانې فيصير کسبيا دا وخت به تصور کسبی شي کسبی ویل کی تصور نظری تا. وکذا الحال فی التصدیق دقه تصدیق محال څه مطلب یو حصہ اخلی د ضرورتنا تصدیق ضروری تصدیق بدیهی وتوي او بل د اکتساب نالی تصدیق نظری او کسبی وتوي لیکي. فالمذکور فی هذه العبارة اخر خبر بس ختم تاسو لګ متوجی شي مولوی صاحب. یارا شارحه خلق چې ده کنه ټول خلق تصدیق تقسیمي تصور تقسیمي دوا اقسام وتا یو ته بدیهی وي بلتا دې زمنګ ماتن خو عجیب کار رانی ولې دي دیو بداحت ضروری چوته ویلې کیږي بدیهی هغه تقسیم کو تصور او تصدیق تا دغه شان اکتساب کسبی نظری تقسیم کو تصور الټا کاری وکړو. خلق وایي تصور په دوه قسمه تصدیق په دوه قسمه دا غتی سل المنطق نه موږ دا قصې ورو دا وایي بدیهی په دوه قسمه تصدیق او تصور نظری په دوه قسمه تصدیق او تصور. بدیهی معنی ضروری او نظری معنی کسبی. نظری نو ضروری او کسبی تقسیمي پوه شولې به جواب دار چې ګوره چې کله بدیهی یعنی ضروری تقسیم شو تصور او تصدیق تا کسبی نظری تقسیم شو تصور او تصدیق تا
نه دې سره لازمه ده لازمه چې تصور او تصدیق به هم دغه ته تقسیمیږي نه پوهېږي پې نو ملزوم ذکر کو ملزوم لازم ورڅخه خپله راځي چې کله بدیهي تقسیمیږي تصور او تصدیق ته نظری تقسیمیږي تصور او تصدیق ته نو لازمه ده ورسره چې تصور او تصدیق به نظری ته هم بدیهي ته هم تقسیمیږي او دغه په طریق نو ضمناً تصور او تصدیق تقسیم کو ضمناً اشارتن او تاسو ویلي کنه اشاره خو ابلغ د چانه صریحنا نو سوی فالمذکور فی هذه العبارت چره صریحا کم کارو شو و انقسام الضرورت والاکتساب هغه تقسیم کو بداحت او نظری ويعلم اور سره معلوم شول انقسام كل من التصور والتصديق چې تقسیم شو هر یو د تصور او تصدیق نه چاته ضروری او کسبی ته ضمنن معلوم شو نو ضمنن دا کار ولی کوي کنایتن معلوم شو کنایتن ولی کوي وهي ابلغ واحسن من التصریح کنایه خو احسنه ابلغ د تصریح نه ځکه دی کې ور سره دلیل هم وي پوه شولې مولوي صاحب نو کله کله مشکل سبق راځي او ما امید دی چې پوه شي وي بس